أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله د پرون زمون د درس قران حکیم د تفسیر افتتاح شوی و د درس په ابتدا کې د سو خبرو ذکر ضروری وي هغه موږ د اصول دی کتاب کې لیکلي اوله مسله ده د نیت صحیح کول او دې کې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حدیث سے اغی فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول وَإِمَاوْرِي دِرِيدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچے فرمائل انما الاعمال بالنیات دا اعمالو دارو مدار پنیتونو دے دیدے کہ اعمالو نمراد دینی اعمال دی لکه درس د قرآن حکیم موز دا سنور اعمال چې دا دینی او شرعی اعمال دی د دې دار مدار په نیت باندې ده او هر یو سړی ته بجولای کې هغه سغورځيږي چې د نیت کړي نبی علیہ السلام فرمایي فمن كانت هجرته الى دنیا یصيبها هر غسوک چې د هجرت او وطن پر خودل د دنیا د پاره دي چې دا حاصله کی او الى امراه ينكحها یاد دې د پاره وطن پریخه چې دې یو زنانه سره نکاح کول غواړي فهجرته الى ما هاجر الیه دغه هجرت بد هغه صد پاره چې دا غیته هجرت کړي دا د متفق علی حدیث ته او زموږ د محدثین حضرات رحمهم الله خپل کتابونه د دې نشورو کوي موږ تاسو لموي دا حدیث مبارکه چې موږ به د سار نکینو نا وخت پورې کله به دا درس ماسپخین مازیګر پورې رسی دارنګ تاسو وطن پریخه د لری نا بنین او بنات طلباء کرام او طالبات راغلي د خپل زایون سکون او آرام مپریخه نو تاسو دیړنه تاسو کوي چې دا د سره پاره دي کچره نیت داوی چې الله راضي شي
او زخپل دینو پی جنم علما او بے او پی جنم عملا نزمونگ استاسو دا غش منزل مقصود ترسیدلے او نخلا لگیدلے او زما عزت مندو کا نیت گڑ بڑوی گورا کیو سڑے موزم کئی کو جنیت گڑ وٹ دے نو پزید اجر بدتا نقصان ملاوی کدا دمر لوی عظیم کتاب دے چې د ټولو کتابونو په آخر کې راغله خو کله یو عالم او قاری حافظ د خودن کی او د کون کی نیت ګډ وډ وی نو په ځای د جنت بده جهنم ته ځي دیو جن بعد علماء دی حدیث ته نصف العلم وای نیم علم ددا ادا ار وخت به یو رزنا هر وخت به کوشش کې چې نیت صحیح شي او په هر عمل کې نیت خالص د الله د رضا لپاره شي چې دې ته بل معنا د اخلاص وایي چې اعمالو کې اخلاص راشي او ګوره د نیت صحیح کېدو د اخلاص لپاره داسې سم معیار شریعت کې نشتا چې ګری چې تا تکاله سبق وي او تکاله د ذکر او اذکار کو نو واستب مخلص شي او نیت بسم شي دا به تر مرګ پورې الله لجاړي چې الٰه العالمین زمانیت سم کې او داسې چې سکون پدې کې الله ما کې اخلاص واچي نو نیت سمول زما عزت مندو چې موږ د الله دا کتاب زدکو چې الله راضي شي او موږ تم خیر رسیږي او د نور مسلمانانو لپاره الله موږ د خیر ذریعہ جوړ کړي نو روزانه بدا کوشش کوئ د چا علم ذکر چې د الله د رضا او په صحیح نیت تا الله دای نډیر لوی خیر پیدا وای کله داسي سره واته کاله لس کاله دینه کم زیات علم کی خرست ته خیر پیدا ونشي پنور داسې مشاغلو کې دی ورنلوځي چې هغه مقصد د ژوند ته خطا شي نو الله دې زمام او تاسو نیتونه صحیح کی چې په دې ناشته کې زموږ او تاسو د الله رضا مقصد وي ادا بیا روزه روانه د روزه په خلب ناشي وګد درسته سرور 15 غنټې شپږ غنټې نو دې کې کنيت صحیح شي نو سړی تشتړ شو دیو جن قرآن شریف کې دې شمه پارک کې الله وایي د بعض کسان مبارک عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ سخلق بی ځانونه به په اعمال استړي کړی او سره د استړي والی نه د جهنم اور ته ورتل نشي لکه ځان استړي کړي خو رضای خداوندی مقصد نو اخلاص نو لکه موږ بل عنوان ورکړی د علم مقصد او دې کې حدیث ده د کعب بن مالک رضی الله عنه نا دا جلیل القدر صحابي ده او انصاری ده مدنی ده او د دې عجیب واقعیا با سوره توبه کې راشي چې د غزوه تبوک کې بلا عذر پاتې شو قال نے فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول داستا سو دی اصول کې لیکلي دي ګوره یو کوشش دا کوي
وای د علم د زده کړې کدا طلبای ک طالبات دا طریقه د اصول کتاب د تاسو سره لکه نن کوم شروع کو چې سبا تاسو مخ کې سبق کم کتلې اپا هغه منظر شولې د علم د زده کړې دوه خبرې دي زوړ وم یادې او نوې وم ګوري چې سبا دا نوې درس ته دې کې مال کمی خبرې راځي دی فرمایي چې ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا یقول چې فرمایله من طلب العلم چا چې علم دې د پاره طلب کو ویل ټولو لیجاری به العلماء چې دې فخر کی په دې علم باندې په علماء او لیماری به الصفحاء یا د ناپوه سره دې په سبب جګړې وکي او یصرف به وجوه الناس الیه یا دې د خلق توجه ځان ترا متوجی کی ورته دې حدیث مقصد انداز علم یې کړه ورزای خداوندی مقصود لري نور څه خبرې زړه کې غټه کړي ادخله الله النار د دې به الہ العالمین اور ته وردن نکی تاسو دې حاشیه باندې د حدیث تخریج کړي وي اخرجه الترمذی فی جامعه امام ترمذی دا حدیث په جامع ترمذی کې ذکر کړي امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړي امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړي رحمهم الله تعالی د دې حدیث دا یو سند دی و اسناده ضعیف خالد الزلال طالبان لا لأن مداره على إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف مدار د حدیث په اوراوی دی چې اسحاق ابن يحيى ابن طلحة دا غنون دی وغز ضعیف دی وقد انكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء دا حدیث په دې مضمون باندې دا یو راوی کې کلام دی خود دې معنا احادیث ثابت دي تاسو دا خبره پکې نه وي د ځان سره لیکي لكن لهذا المعنى احاديث ثابت ابن ماجه کی یودری حدیث راځي د حدیث نمبر ځان سره لیکي 252 253 او 256 دا ابن ماجه باندې د عرب علماء دا یو کمال د دې کې دا شی الله دې راولي زموږ د مدارسو کې ډېر کلی علوم دي خود حدیث د ضعف او د صحت خبر دلته نشته نو د عرب یو عالم د مخکې کلونو کې وفات شو رحمه الله شعیب الارنوط دا د سو شاګردان علماء دي ناغی د ابن ماجه د احادیثو تخریج کړي دای وای چې د دې معنا احادیث ثابت دي کله ګور د حدیث په یو سند کې کلام وي او کله د هغه مضمون حدیث راغلي نو هغه مضمون په ثابتي نو په دغه مؤیدات سره دا حدیث ثابت ده لیکن موږ تاسو ته دا خبره مخې لکه
دا خبره موږ تاسو له مخې لکه چې علم کې مقصد ددانی چې سبب جګړې کې په خلکو په فخر کې او د ټول خلکو توجه وي تا بلکې په علم کې مقصد وي د الله رضا. نو دا زموږ دی اصولو کې اوله خبره وا خپل نیت صحیح کول. دیو جنا تاسو واورېدل چې زموږ اکثر د احادیثو کتابونه داغه ابتدا په دې باندې شوی نیت سمول نیت صحیح کول. نو روزانه دې کوشش کوئ دې زړه نه روزانه تاسو پکار دی چې تا کور پریخه تا د کور سہولتونه پریخي استاد مرزي خوراک او استاد پاتې دی او استاد ځان له کمره و آرام او په کشور بنو دلته وګڼه غونه دا د دې پرې خودو سم مقصد دی دا څه د پاره راغلی. نو کله دې پرې خودو مقصد د الله رضا وي نو دا سفر زموږ سره دا د خیر او د برکت دی. او کنیت ګړګړ وي د خپل رب له جړل زموږ اصول کې بل مسله د بیان فضل العلم والعلماء. اے فضیلت د علم او د علماء د قران او سنت د علم د ذکر څخه فضیلت ده او د علماء کومه مرتبه ده. د دې حدیث بیان انس ابن مالک رضی الله عنه دا د الله د حبیب مشهور خادم دی. لس کاله په مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام خدمت کړي. ابي امور ور سره راغلي وې دا ستاونو کې مونته خادم دی له دعا او فرمایي. دا الله حبيب ورته یو څو دعاګانې کړې وې الله د عمر کې برکت واچي الله د په مال او اولاد کې برکت واچي. او هغه دعاګانې د الله د حبيب زموږ ایمان دې چې قبليږي نو قبول شي. د عمر دومره ډېر شو چې اخر کې ستومانه شو په عمر. اخر کې د عراق کوفی بصره ته هجرت کړي او مال دومره ډېر چې د خلکو باغ په پکار کې یو ځل میوه کولا او د الله د حبیب د دعا برکاتو د باغ په دوزه کولا. اب چې د سلوش په شولو نو وروړېدلی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من خرج فی طلب العلم سوق چوتو په طلب د علم کې اې د خپل کوسین مسجد تراغه لن سفر دی اوګد سفر دی فهو فی سبیل الله دې الله لار کې دی حتی یرجع تر دې چې واپس شي. دسره طالب علم د چا په لار کې د الله رب العزت په لار کې. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی په جامع ترمذی کې باب فضل طلب العلم کې. مسند بزار کی ذکر دے امام طبرانی په صغیر کی ذکر کړي و اسناده ضعیف سند ضعیف دے د وجه د خالد ابن یزید العتکینا. امام البانی په سلسله ضعیفه کې دی حدیث ته ضعیف ویلي. وګوره طالب العلم د قران په نسبانی
ته د الله په لار کې دی لکه وګورئ تاسو آیات د سوره توبه یو لسمه پاره کې سوره توبه وګورئ آیات سے یوصل دویشتم فرمائی وما كان المؤمنون لينفروا كافة ندی مومنان دا خبر بفرض عین ندا لينفروا كافة چټولو زید الله لارک غن او دایات مفسرین دو ترجمه کړي سو کوئی دا د جهاد بارک ده نو سو کوئی دا د علم د وته بارک ده ای جهاد چې کله فرض عین نه ده نو پټولو وتل فرض نه وي کباز وتل د نور غاړه خلاص ده علم لم وتل ک فرض عین ني نو ټول باندې وتل څه فرض عین دي ک په یو علاقه کې دا چې عالم نشته چې د خلکو دینی ضرورت په پوره کیږي نه نو دې کې فرض دي چې یو سره علم وکړي خو که په یو علاقه کې داسې عالم دی چې د دین ضرورت په پوره کیږي نو په نورو خلکو وتل فرض دی وما كان المؤمنون او المؤمنان لينفروا كافة چې اوزی دای کافة ټول د فارد طلب دیلم فلولا نفر لنوز من كل فرقة منهم دهر يميد للزينا طائفة يودلا هر غٹ جماعت ندی یوڑغن سیڈلا پتلب دے علم کروسی لیتفقهوا فی الدین چې پوها حاصل کی پدین کې اساجد کتاب دے لیتفقهوا کی باب تفاعل در لراړو د باب تفاعل او خاصه د تکلف وې علم په حصول کې وګوره تکلیفونه وي دا اوس په موږ تاسو کمزوري شو په خوا طالب له روټۍ نه ملاوي دا سفر پیدل وی اکثر به طلباء د ځان سره کورنا داسې روټۍ کې چا به یو بو کې ځان له خوشتوله ځکه طالب العلم د دې خبرې فکر نه کوي چې وایي سوال فرشتو کې نشتا نو تفقه باب تفاعل له د علم په حصول کې چې چا مشقتونه برداشت کړي نو د علم کې خیر او برکت وي لیتفقهوا فی الدین چې پوها حاصل کی پدین کې ځان پوها کی ازم دې علماء لیکلي تفقه دې ته نه وای چې موږ تاسو ټول په مسلو پوه شو خو عمل ورسره نشتا تفقه دې ته وای چې پوه هم شو خو ورسره عمل نه تشپویدو ته تفقه نه وای بخاری شریف حدیث ته من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین د کبر نارینه زنانه بارک چې الله د خیر اراده ولري نو دته د خپل دین سمج علم او سره د عمل نه ورتشي دیو جن فقهای کرام لفظ چې ذکر شي نو دا تش مسلو په جندو ول نه وای دا با عمل علماء ولوي وګور دې په یو خبره ته سوچ وکړي
تاسو دا څومره کې دین راغلی کېدل نه هر سوال د خیر اراده لري دې کتاب لیکلو لیکل نو د خیر اراده لري اوس ګور خپل حرکات او سکنات سم کوي اسنا د نعمت ناشکریو نشي اپامت نشي کله ول څوک ناشکریو کی د مسجد ناشکریو کی نور روته علم پسې په نورو غړو وړو سروي بس چې سبق ختم شو نو دو طالبات ناشتي او دو طالبان او غیبتونه کوي د الله په کور کې یا موبایل لاسو کې نیولې د دې څوک مشکول شي دیو جن زنانو باندې زموږ بالکل پابندي ده چې زنانه په درس کې موبایل نه ساتي اته څنګه یو څور چې ضرورت لپاره استعمالي نه کوي نه ټولو دا شی نه کم کوي وښتنه ای سات نشته څه پوښتنه په خبره سورہ انتظار دا څور وخت موبایل لاس کې نیولې دا غوړې یو لوی فتنه ده د موجوده دور فائدہ پکشتا خو نقصانات یې نن د اکثر علماء او طلباء او زنانو د عوام ژوند دي شي تباہ نه ذکر شتا نه د قبر د آخرت فکر شتا بس دا شی هر چا لاسو کې نیولې دیو چې دا شی ور ډېر لوی د نقصان دی هغه زموږ عمرې ته لاړو نو واپس راتلو نو دا عرب خو خپل بسونه وی یو سیټ والا ډرایور سره ناس نو هغه دې ځان باندې صادره شولې اوس خلک کوي چې دا سره وځي طالب کې وځي او غزان سره لاسو کې دا شیطان نیولې هبای نو موږ د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته ورسې خدای دې لاسو نه موبایل لري نو تا خو جوړ کړې کنه ته ډېر نقصان نه کړی دیو زموږ یو بل طالب علم دا موجودی نشته کدي شته ودله دا ته جوړ کړو چې خلک به فائدہ دي خو خلکو ته نقصان شو او نو بیا ما تاسو کوی چې نه مې دا څوک دی طالب علم دی جامع طالب علم نو که تاسو مر دیګری مور خپل دی لې چې سپیریګره پلار دی ګورونه کوي او مزدوري کوي دې لګري چې ما جنت هم د ما خیرت هم جوړ شي زم جوړ شي اته د ټول موبایل کې وکتل نو پرز د قیامت بخپل پلار د غریوان نه نیولې چې بشي ته ما دې ته لګري ليتفقهوا في الدين سپوږې خپل کتاب لیکي نو لای یو لوی نعمت در نصیب کو شکر مو کو نو دا وا همیشه یو کنا شکرې مو کا نو قبضات چې کینول کولې شي دا غپلاسو کې کټکولم دي اوای قبضات چې خپل بندگان خپل دین او کتاب لکینول شي نو غزات دې دې شکول شي ليتفقهوا في الدين چې په حاصل کې په دین کې ولينذروا قومهم ذي لفارچو يروي خپل قوم اذا رجعوا اليهم کله چې واپس راوګرځي دوی ته د علم د حصولنا لعلهم يحذرون ذي لفارچ غیزان بچ کی د گناهونو نا علم یو کو چې واپس لاړ شي او خلق کو یاري خو یارول ستوي دنن زمانه د مليانو طالبانو دعوت پورا جنگ دی او کنزلی دی او سخت الفاظ دی ادبل زړه ته درد رسول دی نو کچری دین داشي بس خبره ختم شوا بخاری شریف کې راغلی الدین النصیحه دین ټول خیر خواهی دا
علماء لیکلي انذار ستوي او نذیر ستوي دا برسو درس کې راشي انبیاء ته نذر وای یو پیغمبر ته نذیر وای وير ورکول دیتا وای لکه د مور زړه د بچی د مینې او د شفقت نه ډک دی اوس بچي یو نقصان کوي مور لپاره د چې دا د دنیا او د آخرت تباہی ده نو دا مور چې په کمنداس کې منقول کوي دې ته انذار وای و چا یاره د ډنډې دې ته انذار نه وای په خبره پوهیږي کنه د باز خلکو ذهن کې دا وای کمال یو سور د اسلام لاسو کې د خلک سميږي کنه دی وای بسوک بوجنه بسوک بوا مټکوما اسلام غلیدار اسلام ټول څه دی دا شفقت ته دا مینا دا محبت ته څه پوښوي په دی باندې نو نذیر پیغمبر ته نذیر وای د دې ټول مین د مینا شراجمه کې د نبی مینه ته نه رسي پیغمبر تعالی زړه کې شوري چې د امت سکای په دې د دنیا او آخرت تبا کی په دې باندې د اور تزي دا غزړه د درد نسو کې رول دي تسوي خپل غصې سړولو ته انذار نه وای خپل ډله بازی ته انذار نه وای ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم دې د پاره چې يروي خپل قوم کله چې واپس راوګرځي دوی ته لعلهم يحذرون دې د پاره چې د یریږي او ځان بچ کی د ګناهونو نه د څوک چې په طلب د علم کې روته د الله په لار کې دی د فی سبیل الله مفهوم څه دی دا عام دی الادب المفرد کی او حدیث راغله موقوفا دا الله د لارې مفهوم ډېر لوی دی کله کې قرینه دي د دې کې به عموم وي ورسوک د بیمار تپوس لذي دین د الله لاره کې سوک مسلم مسجد لرازي دین د الله په لاره کې سوک د علم پس روت دین د الله په لاره کې سوک د کافر سره جهاد تزيد د الله لاره کې سوک د لپاره د خلکو له تبلیغ او دعوت کوم دام د الله په لاره کې نو د الله لاره یو ډېر عموم لري کله خریده وي لکه قران کې بعض آیاتونه دلته فی سبیل الله نه بغیر د جهاد نه بل څه نه دي مراد نو بیا باغې کې بل معنا نه کې څوک حلال مزدوري ته وزي دام د الله لاره کې ځکه دا حلال رزق د بچو د پاره غټل عبادت ته کنه نه په دې نیت د کور نووت لری لاړ دې مسافر دې چې زب بچو د پاره د رزق حلال طلب کوم دام د الله په لاره کې او علم نس مراد دي ورکل دنیوي علوم وي او د دې د طلب د پاره سره د کور نه لري او بار وته د دې کې دغه نه مراد بلکې د امام احمد رحم الله یو قول دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام اهل السنه والجماعه دے فرمائی انما العلم ما جاء من فوق علم آغا دے چی کم دا برن راغلے علم سرے علم آغا دے چی دا برن راغلے دا قرآن پا شکل کی دا سنتو پا شکل کی دا وحی پا شکل کی انما العلم ما جاء من فوق جامع بیان العلم والفضل کی امام حافظ ابن عبد البر تتوی حافظ المغرب د دنیا په لوی علماء کې او دا عالم دی دا مالکی المسلک دی اسوسو جلد کې د موطا شرح لیکلي او د علم حدیث یو لوی ماهر عالم دی نو حافظ ابن عبد البر توی حافظ المغرب څورته وای ټول دنیا ورته محتاج ده
دا د دنیا په لوی علماو کې دی نو دی فرمایي د امام احمد رحم الله قول ذکر کړي علم هغه دی چې د بر نه راغلی او د امام شافعي رحم الله اشعار شرع عقیدۃ الطحاویہ کی ذکر کړي وَي كُلُّ الْعُلُومِ سِوَى الْقُرْآنِ مَشْغَلَةٌ إِلَّا الْحَدِيثَ وَإِلَّا الْفِقْهَ فِي الدِّينِ الْعِلْمُ مَا كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسْوَاسَ الشَّيَاطِينِ وی ټول علوم سوا د قران نا اسد ځان مشغول کړي مگر حدیث چې د قران شرح دا او فقه په دین کې چې د قران او سنت نه جوړلې علم خواغی چې دې کې وی حدثنا ما تفلانی حدیث بیان کړي او د دې درې علوم نه علاوه وما سوا ذاك وسواس الشياطين اخذ شیطان وسوسیدی دل مبارکی سفر کول دا طریقه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا او دا طریقه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم وا اې یو خبرې پس زموږ دینی مشرانو میاش څه کړي سفر یې کړي د یو مسلې د پاره او د یو حدیث د پاره سمر سفرې شوي داوود حدیث ذکر شوی دلته د مسند احمد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جابر رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے انصاری دے او د الله د حبیب ور سره به انتها مینا وا الله دې تاسو چې حدیث ویلی نو کې د ول خیر برکت واچي او چا نه دی ویلی نو ورو دې رسیا غیلا د جابر رضی الله عنه عجیب واقعات راځي چې نبی عليه السلام ور سره ډېر مینا کولا په یو شپه ورته 25 کارته د استغفار دعا کړې سو پیری 25 ځله ویلي الله جابر ته بخنه وکړي دا لوی کمال او فضیلت ده د اخر عمر کې لون شوی د پستر ګوباله او د فترو په دور کې په مدینه باندې حمله شوی و او غلخر دې لټولو خلک لوی سړی لټای د دوی امام مور لبوزي چا دلا سونی وو دغه وخت نوري بیبيانه وفات دي ام سلمہ رضی الله عنها ژوند دیدا د نیکانو سره او بیا داسې نیکان چې د الله د حبيب بیبيانه د فتنو په دور کې سره دی ورته مور سوکم ورته بچی سره طریقه جوړاوه چې ځان دې بچ خیر دې کله خلک ظالمان دي خو بیعت ور سره وکا دې په خبر دا لوی جلیل القدر صحابی دی او د دې په کور کې ډېرې معجزې د نبی عليه السلام سرګندې شوې اوس د دې د کور مسجد جوړ دی مدي الله دې موږ تاسو مدینه منورې له موسی په مدینه منوره کې ځنې مساجد تاریخي دی هغه سره یو تاریخ دی یو دکتور دی زموږ د فیصل آباد دی ناغه په دې باندې د خپل کتاب لیکلی او کتاب مصور دی د هر جمعه تصویر دی پکې د جاندارو تصویر نه دی
د غیر ذی روح تصویر دی پکې دا کتاب نوم د مدینه منوره کی تاریخی مساجد ډېر ښکلی کتاب دی هغه سره د مسجد تصویر وی او دا هغه سره د هغه واقعات لیکلي چې دې سره څه تاریخي واقعات دی یو پکې دام د اوس په مونږ په دې تیریدو را تیریدو د بچی کور چې به نو موږ چې مسجد نبوي لته د الله را راتلو خدا دې چې د تاریخي مساجد بد وی صرف مزلق ولاوي د عربو څومره د مسجد نبوي مسجد حرام نه علاوه مساجد دي نو دا مزلق ولاوي او مزنفس بندي نزلی وقت حاجی او معتمر چې لاړ شي دې تلې ذکر نشي ذکر پریزي نو مسجد نبوي چې پرې خو نظر منظور دې پرې خو بل جمعات کې حضور نشته کنا چا چې یو مس په مسجد نبوي کې کو نسره صحیح احادیثو کې 1000 منظور ثواب ملاوي او په مسجد حرام کې د 1,00,000 منظور ثواب دی سوره ثواب دی سو کال دې جوړیږي وای د سړی چې 55 سال عمر شي او شپږ میاشتې رضی په سورې دي دغه مخکې حافظه صحیح و وای پینځه کم شپېته کاله او شپږ میاشتې سره پاسه رضی چې چا عمر شي نو دې به اله 1,00,000 منزله برابر کی د حرم دی یو مزدم رلوي ثواب دی ادم اهل ملک دي چې دا ثواب د مس پورې خاص دی او صاحب چیرې سره محمد عیسی مکه مکرمه کې نو مولوی بشیر نور عبادتونو کو همز د زور ورکا ځکه د نور عبادت یو پلاک ثواب نه دی دا خبره د مسپوري تخصیص دی دا د جمهور علما قول له اگر چې بعض ور سره اختلاف کړي او جمهور اهل علم سوی چې دا یو پلاک ثواب د هر څه نه دی دا مزد ک فرض دی ک سنت دی او ک نوافل دی نو که الله بوته یې ډېر پکې څه کوي ډېر پکې منځونه کوي د جابر رضی الله عنه ته دا خبر ورسېدا چې یو صحابي سره حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په واسطه واوریدو خو بلا واسطه دي ته وی علو سند لکه مثال په تور یو شیخ ژوند دی او تعالی چاوي چې دا حدیث وای په واسطه تعالی خبر ورسېده خو ته وی چې ماته خپل واورېده دې ته په سند کې علو وای مرتبه او چته شو نو د علو سند لپاره یو میا سفر کړي تاسو له بخاری شریف کې راشي سند عالی څومره چې واسطه د نبی عليه السلام او د راوی په منځ کې کمی وي نو دې ته علول اسناد وایي نو فاشتريت بعيرا اخم واغستو ثم شددت عليه رحلي ابیا می پاغي کی جاوا او سامان تړلو فسرت اليه شهرا ويوم يشلال حتى قدمت عليه الشام شام تلاړم د مدینه منوره او د شام په منځ کې زورګونه میله فاصله ده ادم رشاړه لار دا مونږ تبوک لاړو نو اوس شاړه د جد الله د حبیب په زمانہ کې وسوم رشاړ سلسل 10 میله کې هوټل نه راځي د وبو تنظیم نشتا د سوري تنظیم نشتا خشک صحرا ده نبی رسول الله په ټول عمر کې وګت سفر د تبوک کړو اوسم چې تبوک لزه شاړې دي زنګلې دي لار کې ساباده نشتا نو شام ته یو میاش منزل دوکو ادا د په یو میاش کې ختم کړي موږ تاسو ودا دوه میاش کې ختم نکو ځکه صحابه تعالی یو لوی قوت ور کړو نو البته یو صحابي دی عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ فقلت للبواب وما دروانچی ته وې سوکیدار تا قل له جابر على الباب دو کلار شادی صحابی ته وایا چې جابر رضی الله عنه په دروازه کې ولاړ دی فقال ابن عبد الله
وی جابر ابن عبد الله قلت نعم ما ویاو فخرج يتوسوه دومره په بطر وته چې صادر ورپسې راخته شو جامه فاعتنقني ما سره معانقه وکا واعتنقته ما معانقه وکا دا غاړه ملاول سنت دي او چې څوک د سفر نه راشي د بعض عوام او طالبانو مليانو دا کاری چې دلته غاړه ملاوي د شریعت مسله د کېدل تبارو او غاړیو زینا مصافحه کوي مال ته درس کې بعضی مرګري پوي کول چې ګوره څوک سفر نه راشي نو معانقه سنت ده او کتب ته کور وروته غبر وروته یو بل په پرزور مور دی دلته اوس لاس ملاو کا دا سه اهل علم تفصیل کړي د هر مسلې حیثیت مرتبه درجه دا په جندل پکار دي و ما سره معانقه او کمامک فقلت حدیثا بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص یو حدیث ته ما ته رسیدلې د تاسو نه چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې په القصاص پرز د قیامت د قصاص بارکه سچ موږ وکړ نو دغه ظالم او مظلوم بد الله مخله فیصله لپاره ودري او مظلوم وي الله د بز ټکول خو زما د تپوس وسنو د ما پس سپک سپوري وي خو ما د جواب ورکول وسنو فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه نزيري دلهم دا چې تشرته وفات نشي یا زه وفات نشم مخکې د دې نه چې تانه واورم وګوره د نور اصول کتابونو کې موږ دا حدیث ذکر کړي هغه ورته بیا د دې فضیلت هم ذکر کړي اوس هم ګوره کتابونو کې چې کوم حدیث ته خدا په کې نشته چې دا حدیث کوم هغه ورته فضیلت ذکر کړي هغه فضیلت ګوره دا تاسو زموږ زړو اصول کتابونو کې دا سي دي نا ورته وایته د بل څه د پاره راغله دې د پاره راغله وی او وی ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوریدلی من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله تعالی به طریقا الی الجنه سوق چې په یو لار روان شو امن عموم دې نارینه دې زنانه دې بوډا دې ځوان دې سوق چې په یو لار روان شو د قران او سنت علم لټای لکه الحمدلله په وای تاسو دا ټول طلباء او طالبات ذکر وتی وی الله ورته پدې د جنت لار اسانه کی او ملائک کی دی خپل وزره د پار د رضاونګۍ د طالب العلم دا زموږ ایمان دی حدیث مسله باندې ځان کوي وی قران او سنت په خپل حقیقت او ظاهر به عمل کې تر څو چې دا څه قرینه نشته دلیل نشته نو د خپل حقیقت نه بابل پلناړي نو دا حقیقت دې چې طالب د کور روزي د علم د پاره نو ملائکه ورته د کور نه وزر غړولې دي د درس د ځای پورې د عالم د پاره بخنه غواړي هر غسو هغه مخلوق چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزمکه کې دی والحیتان فی جوف الماء او مارغان ورته بیان ورته دعا غواړي د سمندر او د اوبو په منځ کې وګوره د سمندر بیانم د علماء د پاره سکه دعاګانې ورته ورته علم د اے الله دې موږ تاسو د قران او سنت صحیح لمر نصیب کی تمام اسمانونو والا او زمکو والا تر دې چې په وو کې بیان د عالم دین لپاره دعاګانې کوي او ای غرواله د عالم په عابد باندې کفضل القمر على سائر الكواكب لکه غرواله د سپوږمۍ دې په دې نور ستورو باندې ای عابد چاله وي درځي روزه دا د شپې تهجد کوي
هر وخت په نفلونو دی خو عالم په علم کې لګیا دی سجدکای چې دا به امت ته خیر د دې عابد او د عالم مثال سره عالم په منځلې د سوار نسمه د سپګمۍ دی او دا عابد دا سره لکه دا نور ستوري ځکه هغه چې څومره عبادت کوي فائدې صرف ځان لدا او د عالم خیر ټول جهان ته دی دا هغه نفع متعدده او علماء وارثان د انبیاء دی علیهم السلام انبیاء علیهم السلام په میراث کې نه دینار پریخه او نه درهم هغه خو علم پریخه فمن اخذه اخذ بحظ وافر چا چې راواغستنو یو لوی برخه راواغستا اخرجه ابن حبان في صحيحه والدارمي وابو داود رحمهم الله ورستاسو دا سفر دومره مبارک دی چې دا پکم لار علم لراغلی په دی والله سکه جنت بدر کوي او عالمان د چا وارثان دي یو خبره در کوم څومره عالمان چې دي نو که څه نقصاناتو کې دي دعا ورلکوا سپکه سپوره وایا ځکه انبیاء د چا وارثان دي نو دا علماء د الله اولیاء ځنی وخبره د الله اولیاء له چې تکلیف ورسه نو د سری خاتمه خرابي اوس موږ مدینه منوره کې ناستو و یو عالم درس کولو هغه توجه مولا او په دې درس کې یو شاګرد یو امام یو عالم پسې سووي نو یو استاد محترم چې درس کول هغه د ځان له خاتمه خرابه کا نو خلکو چې مجلس ختم شغله وي څنګه داسې خبرې کوي د خاتمه ځان له خرابه کا دا ورته هر مؤمن او بیا چې عالم دی خامخا کمزوري بوي دا د الله په اولیاء کې دی او حدیث قدسی د بخاری شریف نورو کتابونو ذکر کړي وای من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې زما د ولی سره دښمنی وکړه الله وای زما ورته اعلان جنگ دی وای غالب مرتبه د دشمن چا سره چې دښمنی وي نو په جنگ کې مقصدی شی اخلي چې ملا په ماته شي او موږ تاسو سره مقصدی شی ایمان دی نو ورکو علماء او لسپک سپوره وای او خاص کر په فروعي مسائلو کې د ایمان ببایلې دغه په خبره وایي هي یو عالم دی د اهل حق نه د خطا سره په یو مسله کې اختلاف دی دا په خوانه را روان دي بعضی مسائلو کې بعضی علما دي وای دا بدعت ته بعضی هغه ته سنت وای یو اجتهادي مسله او خاص کر فروعي مسائل دا ورسره ان شاء الله ذکر کو یو وګوره د ائمه په منځ کې هغه منسوسي اختلافي مسائل دي اخو زموږ دین دی لکه رفع الیدین یا نقول امین فتاوا ویل یا نقول دا ټول په حدیثو کې راغلي یو د ائمه او اربعو په منځ کې اجتهادي مسلې دي نو مسله د شریعت دا ده چې مسائل اجتهادیه دا منکرات نه دي سني خبر باندې پوهیږي مسائل اجتهادیه دا منکرات نه دي ځکه بیا هغه چې دا منکرات شنو هر امام په منکر روان دی هر امام سره په منکر باندې روان دي مسائل اجتهادیو کې منکرات ني پدې کې بدعات ني اخو مجتهد کا حق لرسیدلې نو دعا جوړ نه دی که خطا شوه نو الٰه العالمین ورته یو اجر ورکړي دا هغه حدیث چې دی په سیدای سفر کړو دا خود دې سفر فضیلت ورته صحابي ذکر کو اصل حدیث دا دی وی فی القصاص دا حدیث په قصاص کې د تاسو کتاب کې دا مکمل ذکر شوی دی قال دی صحابي ورته سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وی ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایلی یحشر الناس یوم القیامه
او قال العباد عراتا غرلا بهما وی راجم بکری شي خلق فرض د قیامت یادا سے الفاظ وی د الناس فضل عباد خبر دا دین دومره به احتیاط دے راوینا خبره هیر شوی چې الناس وی دی کال عباد وی دی دواړه ذکر د دواړو ذکر یو کو اوراتن دابا بربندوی غرلن بی ختنی بی او بهمن تشتور بی قال قلنا وما بهمن صحابی فرمائی مونگوی یاد اللہ حبیب بهمن ستوی قال لیس معهم شیء دی سربس شیدی ثم يناديهم بصوت يسمعه وی بیا بولا आवाज ور کی پدا سے आवाज سره شي اوري بدیل را او دی الفاظ لک سیقول پکار دی کی لکلی من بعد کما يسمعه من قرب اوری بدیل رد لرن لک اوری د نزدینا وکدا الفاظ دا شي چی يسمعه من بعد کما يسمع من قربا نو دا الفاظ درستی اوری بدیل را اغسوک چی نزدی لک اوری بدیل را اغسوک چی لردی لک اوری سوک چی نزدی رب العالمین وی انا الملک انا الدیان زبادشاہ او زه حساب کول والے ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ندی مناسب یو تن لرد اور والونا چې دې اور توردن نشي وله عند احد من اهل الجنه حق او د دې یو جنتی سره حق ده حتى اقصه منه چې زور تداغي بدله عالم ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ندی مناسب یو تن ته د جنتیانو را ان يدخل الجنه جنت وردن نشي ولا احد من اهل النار عنده حق او د اور والد سره حق ده حتى اقصه منه تر دې چې زداغي بدله ورلته عالم حتى اللطمته تر دې کې یو سپیړه چاله ورکړي چې دا غ سفیړ انتقام واغستېش قال قلنا صحابي موږ کیفا سرنګ به بدلی غستېشي انما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما مخب الله تعالی شو بربند بيو بلا خطنی بيو سشي برا سردي نو بدلی بسنګ اخلي قال بالحسنات والسيئات د مظلوم د ظالم نیکي براوالي مظلوم لبه ور کوي الته بدلی سوي الته خو سپیسی دي چې تعالی استاد ادمره زمکه مودي مظلوم لور کا ظالم لبغني وای استاد ادمره پیسې جرمانه مزربانه لګولا الته خو الله ویل قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره تاسر علی مال تشتور لک سنگ می پیدا کړی وای پاول کی نو دا الله حبیب وی قال دا بدلی باغستیشی بالحسنات د ظالم نے کئی براوالی مظلوم لبیوالکی اکنی کئی ختمی شی والسیئات نو د مظلوم گناہونا پا ظالم با انبار کی اخرجه احمد او د حدیث تخریج بارک در لنور کتابونا میں ذکر شوی نګور پرز د قیامت با د سفیر تپوسم کیږي او صحابه دی یو حدیث د پارا یو میاش کړه سفر کړه یو میاش سفر کړه امام بخاری رحم الله په الادب المفرد کې د حدیث داسې الفاظ ذکر کړي
جابر رضی الله عنه ته پته ولګی دا چې صحابه کرامو کې یو صحابي سره حدیث ته وای ما و خوا غستو پاغه نه سامان د سفر دیو میاشتو تړلو ورته کې دیو میاشتو بموي ادي کې خوراک مولا راکې بس ما تاسو له اوس کلی نشته نو چې هغه وخت کې بسنګ صحرا وا الله دې تاسو موږ ټول د توفیق راکړي دا د عربو زمکه ادیته وي ارض القرآن دا چلے پسترګو ګوري مونږ لاړو قافله وا ترا مدینه پورې خلاره کې ډېر لري لري آبادی راځي ځکه موږ دا محمد هغه وخت وړو کې د دوی کوم ځای کې ودرې ویډیو کې شه ودرې کې نه شته هوټل اعلان کې په سعودي مله کې څه راځي هوټل راځي نو چې هغه وخت کې بسو ورته د میاشتې سامان ځان سره غسته دا موږ تاسو ته خیزي ګره دا څه طالبي وا دې طالب دی وخت کې څه پسیږي دا یو میاشت څه پسیتلو خو خرچه ځان سره غسته الله دې علماء خبرونه دنو نړ کې موږ شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان المدنی رحمه الله سره دوره تفسیر دوره حدیث کول نو بعض طالبان اوروي زموږ د روډۍ د لنګر روډۍ خالي دا واجب وزندار خبره کوي طالبان له بچو ودا علم چا نه کوي نه غلی شو تاسو علم چا نه کوي ځان له خپل فائدې ده ودا خو د مدرسې سات دي تاسو روټي درکې لکه تخپل پټي کې ګوټ کې چا در پسې چې درې ته پای پکې لګري او یا رتی دي په خپل نام ځان سره پکاره چې ولرګې تر لوي خېټه کولې وي چې ګوټ خپل پټي کې اما در سره احسان دا د مدرسې احسان دې خلکو خېګړه ده علم له خلکو د بیا سامان څه کول ځان سره به ورو نو کته دا خنه ده لکه تخپل پټي کې ګوټ کې سره وي ورته ډوډۍ او سم اته ولې چې په غوړ پکې لګي دا هوتا ساړه راوړې ته ودته دا نا کوئی ځان سره به ولرګې پروړې د خمه والے د شیخ رحم الله تعالی والو ته سبق ځان لري دا خو د مدرسې احسان ده کله د کولې دا پتا لازم استاد علم په هغه حصول فرضي کې دا خبرې دي چې د بسکه تب خپل خرچه کې لکه ګور صحابي ځان سره د یو میاشتې پوره سامان وړي شام تلاړو التا عبد الله ابن انیس رضی الله عنه سو کی ورولې ګل رسول راغه ورته هغه سوې چې جابر ابن عبد الله فقلت نعم دوی آو نوروت وای ما سره معانا کوخه ابه دا حدیث ورته ذکر کو امام بخاری په الادب المفرد کې دا حدیث پاک په دې ترتیب ذکر کړي نو علمی سفر دا مبارک سفر وی تاسو یې مسافر او سفر مسره کله ګور سره پیسو ګټلو بس دې مسافر دې وې د سو کسانو دعاګانې رد کیږي نه مسافر ترې چې پیسې ګټم چې بیا راغله قران پسې دې غنیمت وګڼای د الله د حبیب په جواب ودا خو طالب دعا نه غواړي اوبای کته سوې چې مو خلاص ورته کړی نه دعا او خپل جدا دعای اوب قسم دې تاسو په ډېر خپشي څوک چې دعا غواړي ستاړه بم ولو دردي نبی رسول الله د بدر په میدان کې داسې دعا غوښتا چې ابوبکر رضی الله عنه زړه نو او د الله حبیب ته ورمنډه کاو شاه طرف نه داسې جینې سره ونیو وی بس کړه الله حبیبا بس تا فریاد الله اوریدو اوسم قسم دې بای سره چې دعا کوي نو څوک چې تماشا کوي دا غلط پیو درديږي نو د ارحم الراحمین رحم څنګه جوش کې راځي نو جړا سره الله نو غواړي تاسو د کور او د ټول امت څومره حاجتونه دي تاسو سره وعده شوی د کور نه وروتي د علم په طلب کې ستاسو دعاګانې الٰه العالمین قبلای بیا غ حدیث تاسو د اصولو کې په دغه ترتیب باندې ذکر ده قیس ابن کثیر وی قال قدم رجل من المدینه على ابي الدرداء
و یو سره د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نا ابو الدرداء رضی الله عنه تراغه وهو بدمشق او دې په دمشق گورنر د عمر رضی الله عنه د طرفنا او د ابو الدرداء رضی الله عنه نوم خدای کنا ها چاله ورځي بھائی ها تاسو کزانه هو په حدیث وی کې دشتا ها بھائی شاذ یا محمد دی او د غیری ها بھائی اجازه کاری څه ها بھائی لږ نه څه ویني او دا کدا چې حدیث چې تاسو دا کونیه ده دا سنت طریقه ده یو مفتو کې سنت زموږ د ټولو پښتنو نارینه او زنانو نه پاتې عرب دا سکي ور ابو بکر خپل نوم نه دی دا کونیه ده ابو الحسن علی رضی الله عنه خپل نوم نه دی کونیه ځان لکه دی او یک اولاد وی او کني وی کونیه کې خودل سنت دي یو ځل مو ریاض الصالحین بوي نو طالبان غټول په فکر سوچ کی نو موږ وی چې امام نووي رحم الله واده نو کړي او داو کونیه د ابو یحیی چې کور ترالم نو را کور کې وای وی یو طالب العلم وی چې د واده نو کړي نو څنګه کونیه ده طالبانو ټول عمر اورېدل خدای په نور څه شغل کوي نو مسله دا سره وي چې چا اولاد نی اون کونیه کې خودش دا یو سنت طریقه ده فهم راکنه ور موږ یو ابو القاسم صلی الله علیه و آله دا یو سنت طریقه ده د ټول پښتنو نه پاتې ده نو ځان سره اوسه سره کیږي ابو امامه ابو یحیی ابو عبد الله ادم دوی غره خبردار چې د مشر اولاد کونیوي خو که د مشر په ځای د بل شنو په شریعت کې سره گنجائش تره نو دا ابو الدرداء رضی الله عنه ورته د دې بیبي ته الدرداء وای دا د دمشق گورنر د عمر رضی الله عنه د طرفنا دا علاقه یې خاطر واورو علاقه ده عمر رضی الله عنه ملاقات تلاړو نو د دې او د بیبي داسې نری غوندې بستر و چې پاګه کې د ساړه نه پټېدل نو عمر رضی الله عنه ورته وایي چې دومره تر دې علاقې گورنر دی او بسترې غم خو به ذات تکړه دا د صحابه او غساده ژوند دا د صحابه سو هغه ساده ژوند او دا چې ساده خلقونه الله د دین کار اخلي ها دا چې ساده خلقونه سره اوس د افغانستان په بازي گورنرانو کې وېدا سي دي اگر مدینه منوره کې چې خبره کوله به څو پر سره ملمو ایوی چې د سره بغوخه وخورو نو یغه د لوی اختر پر ازمانه لوګانو کې شوروا کړي او راباره کولا ای ولې مخ مدینه تراوی د سره بغوخه خو هغه له قرباني وس نشتا او بیچاره کړي ځکه نه ویږي د قرباني کړي خلکو لمپته نشتا نو داسې خلکو نه چې دی یو وخوي او د بل وخینی بیا ملکونه به الله فتح کوي صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه جو وفات شو دومره صفاتی نو چې دا کفن د پاره لري خو ملکونه فتح کړي داسې خلکو نه چې دی یو وخوي بل وخینی او په وندونه جامو ته لګوري الله دې د دین کارونه اخلي نو دې ورته وایي چې ما اقدمك يا اخي تدي دمشق سرا واسطه فقال حديث بلغني انك تحدثه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو حدیث ته د الله د رسول عليه السلام نه بیانې قال ما جئت لحاجه وی تبل حاجت لنه راغله قال لا قال اما قدمت لتجاره تجارت نه راغله قال لا قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث بس د دې او حدیث د طلب د پار راغله ماشاء الله شکر پیدا کړئ تاسو دراتلو مدرسه او جماعت خو تجارت دی نه تاسو خالص لله فی الله د الله د کتاب د پاره
راغلی ای نای ورته چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوریدلی دا حدیث په بل سند راغی چې څوک په یو لار روان شو او دې پکې علم د قران او سنت لټای سلک الله به طریقا الى الجنه الله بدل په دې باندې د جنت لار آسان کی او ملائکه وزری کی دي د پاره د رضا د طالب العلم بیا غوګ د حدیث چې څنګه مخکې سند باندې او هغه شان ورته وي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی دا یو کتاب دی مفتاح دار السعاده ندی کی یو باب د علم په فضیلت کې ذکر کړي او ملغلری پیرلی ناوی دا ملائک چې وزری کی دي نو دا د عاجزی او د عزت او د اکرام د طالب العلم لپاره ځکه دا طالب العلم د پیغمبرانو میراث را پورته کړي د چا میراث پورته کوي لما يحمله من میراث النبوه دا طالب العلم د نبوت غ میراث را پورته کوي نو د ملائک ور سره دومره محبت ته او د دې طالب دومره تعظیم کوي چې وزري ولکه خوي ځکه د دې چې کوم علم حاصلې په دې د عالم حیات ته بقا د عالم ګره په قران او سنت ته که قرآن و سنت ختم شي بیا به الله اسمان امر او غرزي دنیا بروانه شي وای ترغیب قیامت قائم نشي چې یو کس وای الله الله نګور د ملائک د الله په مخلوقاتو کې وای د انسانانو د پاره د ټولو نور لوی خیر خاصوک دي زموږ استاد ټولو کې لوی خیر خاصوک دي ملائک دي اپټولو کې لوی دشمنان سدي هغه شیاطین الانس والجن دي دیو جن قرآن شریف کې بتا سول راشي ملائک د ګناهګار او مسلمانانو د پاره دعا کوي چې الله ګناهونه معاف کړي نو ملائک ټول کې خیر خوا دي نو هغه وزري کې دي چې دا سره خود نبوت میراث را پورته کوي د نبوت څخه کوي میراث را پورته کوي ادا علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله وای چې دا په خپل حقیقت باندې ده ابه واقعیا ذکر کړي وای معتزله کې څوک ولاړ او طالب علم تراتلو ناغور پر خندا کولا وی په کلار ګرځنه ملائکه وزر ماته نکي نو الہ العالمین غسلېرونو کله ورته الله غریب سمدستی غسلې وروړي وو نو ملائکه زما عزت مندو دارا وزری کی دی او راجب کیږي ملائک دا ورته وزری کی دی امام شعبی رحم الله قول موږ دی اصولو کې ذکر کړی دی وګوره دې کې دی حدیث کې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وای دا عالم تشبیه ورکا د سره د سپوږمۍ سره وې سپوږمۍ بدلیږي را بدلیږي وړای بیا غټه شي بیا په کمی راځي د علماء په علم کې تفاوت ده او یو شمس ده نور کې کمی نه راځي نه په خطو کې نه په پریوتو کې او نه چې کله د اسمان من راشي دا مثال شمس مثال د انبیاء علیهم السلام د شمس حال کې اختلاف نه راځي اسپغمای کې اختلاف راځي نو د علماء په علومو کې تفاوت وي د امام شافعی رحم الله قول موږ دي او علم او د علماء په دي فضیلت کې نقل کړي امام شافعی وی رحل مسروق في تفسير آية إلى البصرة فقيل له إن الذي يفسرها ويهغ كسد دي تفسير كي رحل ورنه مستقوي تاسو دې کې د رحله په ځای باندې رجلې لیکلې وای
او کاتبین اکثر سوي ها خاري د نور د لفظ ټیک کوي دي بلسمه صفحه کې وقال الشعبي کې وګورئ ان الذي يفسرها رحل نو کاتبان ټول کې نن داسې وی چې ناپوه وي نو در حلن رجل جوړ کړه ټکي ورته کړي رحل او دا فی نه رحل الى الشام ده په شام نه رحل الى الشام ما یو په بایته سره سی وایستا سردار علي سره ها دغه په ور سره به شمال راک ته بسکه خالي وياخو شام لتله فتجهز ورحل الى الشام حتى علم تفسيرها نو هغه سامان وتړلو شام ته لاړو د بصری او شام په منځ کې لکه مشرق او مغرب عمر فرق دی یو آیات د تفسیر د پاره یو عالم پس بصری ته لاړو چې بصری له ورسېدو نو ورته ویل شول او مسروق مشهور تابعی دی څه شي دی دا موږ استاد غدیدی مشران دي ورته چې ته د چا لپاره خوشام تلاړ دي نو ال تلاړو او دا غیغه تفسیر زدکو دا واقعا استاد محترم ډاکټر سید شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه په تفسیر سورہ کهف تفسیر یې ډېر خپل لیکل علمي تفسیر دی ناغي کې دا حواله ذکر کړی دا او دا فتح البیان فی مقاصد القرآن جلد اول او صفحه اجتماع کې دا چې زموږ سلفو میاشتو منزل دیو آیات د پاره کړه وقال اکرمه فی قوله سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله وطلبت اسم هذا الرجل 14 سنه حتى وجدته ایو سوار لسکاله دې د دلوب لټولو ایلغه مې سوار لسکاله پسو کو نو کله دی یو نوم پسې سوار لسکاله ګرځېدل لکه بخاری شریف کې وتا سره واقعا راشي ابن عباس رضی الله عنه مکستو سنتين اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني الا مهابته فسالت فقال هي حفصه وعائشه رضي الله تعالى عنهما وی وقال می صبر کو hebat پورابانه قرآن شریف کې سورہ تحریم کې راشي و ان تظاهر علیه چې دا څوک وی دا زنانا خو hebat برانه نو ما به تاسو نو کو نیوزل په سفر کې عمر رضی الله عنه سره مرګره د بخاری شریف حدیث ده نه یو داس کوي دای ورته وباچه ادا یو مسله ده یو داس سو کوي بل نه مدد غوښته شي کنه الله دې علماء او قبرونه د نور ډکی او داسې مدد ته لکه تاسو کې څو کو داس کې زولا او باچو د درستی او کبلا ضرورت او علماء چې د اندامونه وینځم نو دا درست نه دي اوبای کله طالب کې د خدمت ماده ډېره نو استاد نو باچو او خلاص ما سره ډېر مګه و یا هم معنا عدا چې لا سونه ورته مخ ولا ممګه لاس ممګه کوبا چې نو نبی رسول سلام ته صحابه کرام او چولی او صحابه په خپل کې ابن عباس رضی الله عنه او با چولی او عمر رضی الله عنه د سپورو ته پوښتنه و یره ډېر عمر نا ورته دا ولې ته داسې کې ابه ورته دا ام المؤمنین حفصه او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنهما ور سو کال یو ټکی د پاره سکړې وخت تیر کړې سمرا عمر چې پهل مولوی دا عمر با برکت ہے
دا عمر سره دا با برکت ده. دارنګ امام شافعی رحم الله قول له لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن ليسمع كلمه حكمه ما رأيت سفره دعاء. حافظ ابن عبد البر رحم الله وی چې امام شافعی رحم الله وی که یو سړي سفر کو دا غلره طرف د شام نا غلره طرف د یمن تا چې یو خبره د دین د قران او سنت واوري دا صبر د ضایع او برباد نه دی بلکې دا د خیر او د برکت سفر دی. دا سفر د سره دا د خیر او د برکت سفر دی. یا باندې طلباء او طالبات دا ناراض ودیوي نو موږ دا درې ورځې پورې درس سبا پورې ورل بیا راسي لګ ډېر کو او ان شاء الله د سبا نه بیا خپل درس مونږه ماسپخین موزه پورې ورځ د درې ورځې باندې رسو. که څوک دې درې ورځو کې راشي خو کو څوک نه راځي نو سبق ووایا. دیو جن ګور کم کاری سره په وخت باندې وکي. شیخ الحدیث مولانا سید سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل کوئی یو کار کوي نو سمې کوي. او د دې زمانه طلبه سید دی له راځي چې خبره پیدا نه. دیو ځین باندې مدرسو کې دا شوی کلیږي کډېر وي او که په وخت سو فراغه نو خد نه بیا داخله نه ور کوي. ځکه بیکاره سړی باندې تاسو د مدرسې نقصان کیږي او خیر داغه نه پیدا وي. خدای او درې ورځې په صبر وکړو نن په دې اکتفا او ورته تاسو به داسې کوي چې وخت خپل ضایع کوي. ما کوم سبق مو دا به ووري خپل منځ کې مرګرو انتخاب وکړي او نوې ګوري پخې. دې کتاب کې دا حاشیه دا مور سره ګوري ځان پوهوي ډېر ډېر پاڼې ګوري. دا چې وسو کې واده وکړي چې ګورو لاس خې اوچت کوي وای زنانه ولمو ګوري چې لاس اوچت کو کنه د اصول دا کوم سبق ویل چې دا به مو یو نوې ګوري واده نه اوبای واده مو دا چې خواري وکوي ګور وخت مزایا کوي. باج دورو کې ما وداسي وي یو ځل رسم لاړو شیخ صاحب رحمت الله علیه ژوندیو نو ما ویلو بازار غنوزه نو ټول دوره کې ز بازار لنی مروته داسې پنځیر کې شیخ رحمت الله علیه ژوندیو نو داسې دورې راغلي چې د مسجد نه بهر نه موته. تاسو هم داسې کوئ که نه به کوئ ضرورت شی درله ملاویږي. که بازار لوځي یا به مستی وي بای بازار له کوزې نو به سوي یو دورم کافي ده. خو که سړی سمه وکړي بس مسجد سره کار لري غب شپ موبایل نه ځان ساتي خواري وکړي او ګره علم ټول تقوا ده. دا د الله رب العزت سره یو تعلق جب سنبال ساتي. د دین کارم که کوي چا پس بالکل سوای ما خواري وکړي په خبره کنه وقت ضایع نه کوي. نو دا خپل سبق خپل منځ کې راوي د طالبان راځم شي بیا د اخر پاره موږ د نور ترجمه نه مخ کې وایو ځکه دا د رمضان درس کې اختصار مقصد وي. نو د اخر پاره بیا په دوی او دا ګرانی دي تقریبا زموږ دای چې دا درې یا سلور پاره چې هغه کې دا نحویشتما او دیرشما او وشتما لګي ګرانی دي. دا به تاسو لوي تاسو بیا ګوره امتحان وي هغه کې د اصول نوم سوال راځي. مونږه سه سند نه ورکو بلکې کوم طالب امتحان ورکي امتحان کې پاس شي ناغله بیا د ترجمه سند ورکو نو خواري وکوي مهنت وکوي بلکې دې کې به یو بل سره څه کوي مقابله وکوي. چې دا طالب یو غنټه مطالعه کوي نو زبر دو غنټې په مزه در سره ډېر دې کدل ته څوک خوب وزي برانډیلو زي بارو زي موسم سي مزدا سره چې نه پکې ډېر ساړشتا تاسو خوش نصیب یې. بعضی دورې په ډېر ساړه کې راشي سره ساړه نه ثنګي. بعضی دورې په ډېر ګرمۍ کې اوس دا سي خپل د اعتدال موسم دی. تاسو لپاره یو لوی دغه خواریو کوي مهنت کوي لیکلو کوي
دې سره ګوره نور هم داسې سړی آداب زده کی نو کوشش د جمع پابندي کوي بازارونو لډیر موزي موبایل سره ډیر بحث مباحثه خپل منځ کې مکوي غیبت خو بالکل مکوي خو هم نه کنه چې دې دورې دوران کې غیبت نه کوي تقوا سره وخت تیر کوي د جمع د تکبیر اولا اهتمام کوي اوس په کلاره کوي د سننو اهتمام کوي بعض طالب علم سنن نه کوي نوافل ور سره کوي ورته سره پته نه 12 رکعات سنت دی پشپا ورس کې نو صحیح حدیث کې راغلی چا چې دا وکړ روزانه ور جنت کې او کور ملاوي جوړيږي اباځه بشارتونو کې اشاره وی حسن خاتمه ته چې تعالی او کور جوړ شو جنت کې اته ولا لا نړي نو هغه کور څه فائدہ درکا چې تعالی جوړ کړو الله دې په خپل رحم کرم غیله پوشي روزانه یو کور جوړوي بعضي طالبانو دې په سنتو کې څه کوي کمې کوي یو ځل عمر دې علي ویزو سنت کله کوم کله نه کوم نو معلومو کو په سنتو یو کور جوړي جنت کې هغه زماده توبې زبم کو نو کوم وکل په 12 رکعات روزانه سکی چا چې 12 رکعات سنت کول شپږ د ماسپخین دي 2 د ماخام دي 2 د ماسختن دي او 2 د سبا دي نو پته شو سنت یې ځان له جنت کې کور جوړ کو نوافل اهتمام کوي وې د ماسپخین د 2 رکعات سنت نه پس چې چا 2 رکعات نفل وکړي نو حرمه الله علی النار رواه ابو داود شریف حدیث ته په دې 2 رکعاتو به الله د جهنم نور نسکی هغه په حرام کې نو کوئی به 2 رکعات کنه کوي بھائی نوافل کوشش وکړي د اعمال کوشش وکړي خپل اخلاق او درستول کوشش وکړي پکې هر دا چې دا قران په مونږ کې ښکار شي رسول الله حسن بصری رحم الله وی کله سره وی ما ختم وکړ نو قرآن په ستا بدن کې ښکاری نه څنګه ختم کړي ورته د ډاکټر په بدن کې ډاکټر ښکاری کنه ماجومانو وې ډاکټر صاحب راغی ا دې انجینر په بدن کې انجینر ښکاری ستا سینه کې قرآن پروت دی ستا په اخلاق او سیرت او صورت کې څنګه نخکاری څوک چې قرآن ختم کی قرآن د کیسه کیږي د په اخلاقو کې ښکاری د په عادتو کې ښکاری د خدمت ماده فزان کې پیدا کړي اوس خدا مخ کی زاړه طالبان تاسو خدمت کوي تاسو څو کوي شوق لري ځکه ډېر وګوره ارڅ په خدمت ملاوي ارڅ په سم ملاوي په خدمت خواري کوي ور روزانه د جمعه طالبان جارو کوي بل ګندګي په پیدا وای ګورم مسجد کې درلې اختبار هم نه شی زه تر رسوي ور زموږ د مسلمانانو عادت کافر خپل کړي یو سره هر کال عمرې راځي د یورپ نه ما سره به ملاوي د زموږ د علاقې ده نو مالوي زموږ مسلمانانو محلم ده او د کافرو محلم ده وای دې ماشوم که څه شی وګوري نو هغه کاغذ بزیل راسي نو دې محلې له صفایي ولا راشي کو صفایي ضرورت ني او زموږ مسلمانانو محله کړي وکړه هر کار مولا سره چې خلق د دین نه متنفر کوو بے ځای شی مسجد کې مغرزوي بل سرونه جمعات کې دنه منګزوي مثلا دا کله ګيري کې ګوتې والي یختو غورځي نو جیب کې واچو کزنانه دي کنارینه طلبالي سرونه په مسجد کې منګزور خني ترته غورځي نو کو نه جمعات کې نه له باروزه نو د سړو خدای زنانو وخت کې ولته موږ سیخي هغه کې جمع کوي شي هغه کې وګرځي بل باترومونو کې سم غورځوي بل سپلو سره مزه دی لا تاسو د پاره دي تاسو نه پس بد نور طلباو د پاره تاسو کور کې جنگونه کوي چې په خراب او سپلو زوګلر شي کنه وای خار دې بوتله نو د کور نه بزیات د مسجد او د مدرسې په سيزونو سکیږي خپکه ځکه دا د زمادي دا د ټول مسلمانانو دي مدرسه دا د ټول مسلمانانو را د صفایي کوشش وکوي چې په زیاتې ونه لګي بل دا په بيځای نه دي چې بیت الخلال لرشي نو شراباسي خاص صفایو کا چې بل مشکلات نه جوړيږي نو دا آداب او خیال کچاو ساتلو الله رب العزت به علم نصیب اکه چا به ادبیو کا بل کوشش دا کوي خپل سامان سنبال ساتي
خپل موبایل سنبال ساتي سبا که څوک وي چې ما نه روک شوی نو بیا موږ زموږ بل احتیاط وکوي زمونږ د دې بنینو په دې سکه موږ ټول کیمرې لګولي نو کله شپې څوک ګرځي چې به څومره پته لګي چې چا سامان کې کوي بل وایي در لزه کزنی وخلال دار چا حفاظت کی که سوچ نه غوړه کیمرا کې ښکاری د شپې په باقاعده سره کیمرې له ناس وی درځي ناس وی زموږ ټول مدرسه تر لارې پوري دې کې کیمرې لګې دي تاسو دې حال کې لګې دي بار لګې دي نو شپه ورځ تاسو د نظر د لاندې احتیاط کوئ د بل شي خیال کوئ بل پیزار دی او بل ماچوي بعض طالبانو خپل سنبال کړي د بلغه استعماله اوس چې ملمر راشي نو موږ د بچو دي کسانو هم د ملمر پیزار لګوري اجي باروجي طالبانو چلته وړي ناغه متنفر لار شوې دا څنګه طالب دراغله قران ته پر دې پیزار باندې استعمالوي خپل لاسو کې اله بیا راځه اکد ادب د پاره مول پلاستیک یو غوتای پیدا کا د جمعات د آداب خیال وي هغه کې بندوا بیا خپل سامان کې کېدا بیا چې د سماته لږي دا شپه کوي چې تاسو خپل سنبالي خې د ملما او د نور طالبانو غو استعمالوي بل باتروم کې مونږ تاسو له کېړې خې نو که زین خپل به وباسي زګ تاسو خپل سره خاري هغه باچوي سو پیری دا د سوفل چې بند نو بیا په د مدرسې زورګونو روپۍ ولګي او میاشتې پورې طالبان غریبانان بیا په لارو کوڅو کې ګرځېدل دا بنديږي دې کې ګور کاغذونه مغرزوي ګټه مغرزوي د مدرسې د ار یو شي خیال ساتي الله مو په علم کې خیر او برکت واچي بحث مباحثه مکوي څومره علما چې هر ډله کې دي چې په سپکه خله مخزوي بلکې د سپکه خله حضور په دې کې تعالی سره نقصان ښکاري دعا ورکاو کا سوال وکا کته دا چې پاغه مې نو دعا ورکاو چې دا نقصان دی او الله دا نقصان لري کې سپکه خله اچھا پس څومره چې دینی جماعتونه دي د خیر دعاګانې ورلکوي بلکې کافرونو د خیر دعاګانې کوي الٰه العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله زموږ او زموږ د طلباء او طالبات او د دې ټول عوام ورونو سینې د قران او سنت د علم نافع د پاره پرانځي یا الله دا قران زموږ د پاره حجت کې او په موږ حجت و جوړه الله مونږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي څومره بیماران دي اباځي بیمارانو د دعا بارکې ویلي مونږ ټول د ایبون نډکیو خدا قران مو مخله دې په دې نسبت خلق د دعا درخواست کوي رب ستاره کتاب مخله دې ورنه مونږ د ایبونو نقصانات نډکیو ته ټول بیمارانو ته شفا ورکړي خصوصا چې چا ویلي زموږ مدرسې د لنګر کې بعض مسلمانان منډه تللې وای بیګا یو مرګري وي چې زما لاس څنګه د اثر د هغه نه مدرسې کې منډه وای خصوصي دعا ورته وکړي زموږ په دې لنګر کې ټول نزيات برخه غالي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکت واجي الله ته ورته مخ روانه کې کم مسلمانان چې مدرسې کې زموږ د دې بچو د طالبانو په دې لنګر کې منډه ترلې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي یا رب کریم زموږ د دې مدرسې او د ټولو مدارسو ضروريات د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي الٰه العالمین بی گناه بندیوان د بند را اخلاص کې دعا وغواړي الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا کوم ګرانی دا پریشانی دا الله زموږ د دې ملک نه لري کې او د ټول ملکونو لري کې اخلاص سره دعا وغواړي الله حرمین شریفین د معمول مطابق کلاو کې او د حاجیانو معتمرین او قافلې چې څنګه وي دا غي نه نور ډېرې کې او د هر کلمې والا د مرګ نه مخکې الله د حرمین د زیارت او د عمرې او د حج د خپل غیب او خزانو نه بندوبست وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار